دې آیات مبارک کې د دعا بعضی آداب بیانېږي چې یو انسان د دغه آداب او خیال وساتي نو امید دی چې الله جل شانه به د دعا قبول کړي. یو ادب دا دی چې تاسو خپل رب دا په عاجزۍ سره رابلئ، یعنی خپل وجود هم او دغه رنګې آواز هم او زړه هم دې ټولو کې عاجزي پیدا کړي، سوال پیدا کړي، عاجزي پکې پیدا کړي چې ته په عاجزۍ سره د خپل رب نه دعا غواړي. او دویم ادب پکې دا چې وخفیتن په پټه سره د خپل رب نه دعاګانې کوه. نو تضرعا په عاجزۍ سره، وخفیتن او په پټه سره. نو ادعو دعا لفظ دعا چې دا په عربی کې د خپل حاجت پوره کولو دپاره اواز کولو ته وایي. په عربی کې دعا د خپل حاجت پوره کولو دپاره اواز کولو ته دعا ویلی شي. او دعا چې کوم دی د مطلق یادولو دپاره، د مطلق یادولو دپاره هم د دعا لفظ استعمالیږي. نو دلته کې دواړه معنی مراد کېدلی شي. ادعو تاسو عبادت کوئ، تاسو ذکر کوئ ربکم د خپل رب تضرعا په عاجزۍ سره، وخفیتا او په پټه سره. او دلته کې ادعو په دعا سره، دعا معنی عمره چې تاسو دعا غواړئ ربکم د خپل رب نه تضرعا په عاجزۍ سره، وخفیتا په پټه سره. نو دلته دواړه معنی مراد کېدلی شي. نو که دعا غواړئ نو دې کې پټوالی پکار دی، سړی په پټه سره دعا وغواړي چې د ریا شوبه پکې نه راځي. او دغه رنګې په دې کې په دې ډېرو چغو وهلو کې د دعا آداب ګډوډ کېږي. نو په پټه سره په زړه کې چې کوم دی دعا وختل دا بهتر دي. او دغه رنګې په عاجزۍ سره چې عاجزي په دې دعا کې لکه سوال کوي د الله نه، نو چې څومره په عاجزۍ سره دعا وغوښتل شي نو دې سره الله پاک جل جلاله د دې انسان د دعا قبلي. غزوه خیبر په موقع باندې باید صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په زور باندې دعا کوله. نبی علیه السلام منع کړل، ورته وی ستاسو رب کون نه دی، هغه اوري، بلکې ستاسو رب ستاسو د شا د رګونو نم تاسو زیات نږدې دی. نو الله اوري ستاسو دا دعا، پس زړه کې په پټه دعا غواړئ. نو د دې وجه حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې په پټه دعا کول یا په پټه ذکر کول د ښکاره دعا نه او یا درجه بهتر دي. په پټه دعا کول یا ذکر کول، نو دا د ښکاره دعا یا د ښکاره ذکر کولو نه، په جهر د ذکر کولو نه، پس جهر د دعا وختونه او یا درجه بهتر دي. د دې وجه نه بعضې سلف مخکني زمونږ کوم بزرګان تیر شوي دي نو قرآن مجید یاد کړی دی، خو شاته پته نه ده لګېدلې چې د قرآن یاد کړی دی. د دې د وجې چې د ریا شوبه پکې پیدا نشي، نو په پټه سره قرآن یاد کړی دی او هغه بیا تلاوت کو، خو شاته دا پته نه و چې دا د قرآن حافظ دی. په پټه سره علم حاصل کړی دی، خو چاته دا پته نه و چې دا عالم دی. نو ذکر یا دعا کول دا په پټه سره ډېر بهتر دي. کو ذکر د دې نه مراد د ادعو نه مراد دعا شي نو په پټه سره بهتره ده، او که د ادعو نه مراد ذکر شي عبادت شي نو په پټه سره کول بهتر دي. حضرت زکریا علیه السلام صفت کړی دی الله پاک جل جلاله، ونادى ربه نداء خفیا، خپل رب ته په پټه سره आवाज کړی دی، په پټه سره دعا کړی دی زکریا علیه السلام. دا پټه صفت الله کړی دی چې په پټه سره الله پاک جل جلاله نه دعا کړی. خو د دې دا مطلب نه دی چې په پټه سره یا په زړه کې ذکر کول یا په روح ذکر کول دا جایز دی، او په تیزه باندې ذکر کول ناجایز دی، ناجایز نه دی. بهتره دا دی چې په پټه سره ذکر وکړي شي. او چشتي حضرات چې څومره دي نو هغې ړومبې مبتدي چې ړومبې کم مرید دي د هغې نو هغه ته په تیزه باندې ذکر ښیي د څه دپاره؟ زړه د راویښولو دپاره. او دا ذکر هغې دا نه ګڼي چې دا ذکر مثال په طور په تیزه باندې جایز دی او په رو باندې ناجایز دی، دواړه جایز ګڼي. خو بعضې صورتونو کې په تیزه ذکر بهتر وي، بعضې صورتونو کې په رو باندې ذکر بهتر وي. نو چشتي حضرات چې کله ړومبې مرید مبتدي چې ورته وي، ړومبې مرید ړومبي سبقونو کې هغه ته په تیزه باندې ذکر کوو چې دا غفلت ترې لرې شي، په تیزه باندې ذکر کوو. نو په تیزه باندې هغه ذکر کوي، او چې په تیزه باندې ذکر کوي زړه راویښ شي بیا ورته ورو ذکر کوي. مقصود دا نه چې په تیزه باندې ذکر وکړي، مقصود د هغه زړه راویښول وي چې کله زړه ذکر شروع کړي بیا ورته خیر د اوس په تمه باندې کوي. نو په تیزه باندې ذکر کول دا جایز دي، خو غوره نه دي. په تیزه باندې ذکر کول دا جایز دي
بل حدیث مبارک کې راځي تاسو د ذکر وکړئ چې خلک د مجنون یا ریاکار وای، مجنون یا ریاکار وای. نو مجنون او ریاکار په هغه صورت کې ویل شي چې کله یو سړی ذکر کوي په تیزه باندې او ډیر زیات ذکر کوي، نو په هغه صورت کې وته مجنون یا ریاکار ویل شي. او دا رنګ عبد الله بن ذوالبجادین رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دروازه باندې پروت او اوچت आवाज باندې به ذکر کو. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل عرض یو کو الله پیغمبره دې پر ریاکارو کې دي، نبی علیه السلام فرمایل نه دې په اواهینو کې دي، دې په توجه ساتونکو خلقو کې دي الله ته توجه ساتي. نو ذکر په تیزه باندې یا دا مجمع چې مونږ راجمع شي ذکر کوي دا بعض خلک دې ته بدعت وي، دا بدعت نه دي. حدیث قدسی دی الله جل شانه فرمایي چې کوم بنده ما په زړه کې یادوي الله فرمایي حدیث قدسی دی نو زه په خپل زړه کې یادوم د خپل شان مطابق، او چې کوم بنده زما ذکر په مجمع کې په خلکو کې کوي نو زه دا غینه غوره ذکر چې د غوره غاڼه چې د فرشتو غاڼه د فرشتو مجلس دی، زه په هغه مجلس کې د خپل بنده تذکرہ کوم ذکر کوم. نو په جمع سره ذکر د حدیث نه ثابت دی، په زور سره ثابت دی، البته غوره او نا غوره، بهتر اولا او غیر اولا چې کوم ډیر ثواب دی نو هغه په چپ باندې ذکر دی. نو ذکر په تیزه باندې جایز دی، البته د آداب او لحاظ ساتل پکار دي. اوس د جمعه ته چې پای کې جمع ولا تا ذکر شروع کړل چې لا اله الا الله یا الله الله دا جایز نه دی. خو د ذکر د تیزوالي د جایز نه دی، تا د آداب خیال اون ساتو. یا په سپیکر د ذکر شروع کړل خلک ودري یا بیمار دی په کور کې تا ذکر شروع کړل په سپیکر باندې، دا جایز نه دی. د دې وجه نه خلکو ته تکلیف ور رسیږي. نور بذات خود په تیزه باندې ذکر دا جایز دی، په رو باندې ذکر جایز دی، خو ذکر خفی په رو باندې ذکر دا ډیر بهتر دی. حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې دا اویا درجه بهتر دی په تیزه د ذکر. د حد نه په دعا او ذکر کې نه تیریږي. شریعت ته هر یو شی خپل حدود مقرر کړی دي او حدودو کې دن نه بوسي. کو د حد نه اوته تا تجاوز نو د حد نه بنوزي. مثال یو سړی دعا غواړي خو دومره بړبګې شروع کړي په دعا کې چې دې طرف ته کسان مونږ کې په مونږ باندې څوک پوه نه کړل، دا د حد نه تجاوز دی. یا دې دعا کوي خو داسې قسمه دعا غواړي چې هغه د سره مناسب نه ده، نو دا د حد نه تجاوز دی. یا دې دعا کوي خو په دې دعا کې خلکو ته خیری کوي، نو دا خیری کول د حد نه تجاوز دی. دې خلکو سره الله محبت نه کوي، د خپل شان مطابق دعا غواړي چې د ګناه هیڅ پکې نه طلب کوي. ادعو تاسو دعا غواړئ، ادعو تاسو ذکر او عبادت کوئ ربکم د خپل رب تضرعا په عاجزۍ سره وخفیة او په پټه سره، انه بشک هغه یعنی الله لا يحب المعتدین محبت نه کوي د حد نه د تیریدونکو سره.